نن سبا په کاناډا کې یو د فلسفې او د ریاضۍ یو عالم هغه وویل زه د قرآن مقابله کوم. ویل څوک وایي چې د قرآن مقابله نه کېږي؟ دا چا ویله؟ زه یې کوم که نه. 2 کاله بس لاړو تحقیق یې کوو. 2 کاله بعد خلک راجمع شو په کاناډا کې د ټورنټو په یونیورسټۍ کې خلک راجمع شو چې هلکه سړی خو د قرآن مقابله کړله راځئ چې څه وایي. نو هغه چې خطاب کوو نو وویل ما ځکه ویلو چې زه د دې قرآن مقابله کوم. ما ویله که دا چېرته د انسان کتاب دی، ما ویل که دا د انسان کتاب دی نو زه به مقابله وکړم. دا خو د انسان کتاب نه دی، دا خو د الله کتاب دی. او که دا د نبی علیه السلام کتاب وي خپل، نو چېرته په دنیا کې په یو انساني کتاب کې دا خبره نشته چې د دې مقابله څوک نشي کولی. اولنی اعجازي شان د دې کتاب دا دی د دې قرآن چې دا په دنیا کې واحد کتاب دی چې دا سړی ته وایي زه مقابله وکړه. د ټولو نه غټه خبره خو دا ده چې داسې بل یو سړی ویلی شي دومره مطمئني، دومره اطمینان به د چا په خپل کتاب باندې چې ټولې دنیا ته ووایي چې مقابله یې وکړه. دا د دې خبرې ثبوت دی چې دا د الله کتاب دی. او که دا د محمد علیه السلام کتاب وي خپل، نو په دې کې به د فاطمې ذکر وي. فاطمه رضی الله عنها په نوم به پکې صورت وي. د نبی علیه السلام د ټولو نه خوښه بیبي خدیجة الکبرا رضی الله عنها د هغې په نوم به پکې یو صورت وي. که دا چېرته د نبي علیه السلام خپل کتاب وي، د نبي علیه السلام باندې د ټولو نه سخته ورځ د طایف وه. د طایف تذکره به په دې قرآن کې شوې. ځکه خلک خپل مظلومیت ذکر کوي. او که دا د نبی علیه السلام کتاب وی نو په دې کې به د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام ذکر به دومره زیات کېدی. یو سړی د خپل مد مقابل ذکر نه کوي. وره په قرآن کې شوی دی نبی علیه السلام د موسی علیه السلام صفت پکې څومره شوی دی، د ټولو نه زیات. دا د دې خبرې دلایل دی چې دا د الله کتاب دی.